بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو په پیر بابا هسپتال کې ولاړ یو د شپې نه او د سحر نه چې کوم بارانونه شوي دي نو هغې د پیر بابا په چاپیرچل کې په بېشونۍ او قدرنګر کې د تندور راتاوېدو او د ډېر باران د کبله انتهایي زیات سیلاب راغلی دی چې دغې سیلاب په دې علاقه کې تباهي مچو کړې ده. دا تر اوسه پورې د مړو تعداد را روان دی بړاویږي، خو د ایم ایس د پیر بابا د هسپتال د ایم ایس مطابق د اوسه پورې 50 مړي دلته راوړل شوي دي چې په هغې کې 18 ماشومان، 15 زنانه او نور ځوانان او بوډاګان شامل دي. دا الله تعالی نه به دعا کوو چې په دې علاقه باندې رحم وکړي. یو ډېر غټ امتحان کې الله تعالی چولي. دا زما په بیکګراؤنډ باندې ګورو چې کوم ګاډي راځي په دې کې مسلسل لاشونه راځي او هسپتال ته راوړل شي. وایي چې د بېشونۍ او قدرنګر کوم ایریا چې دا هغه کې ډېره غټه پیمانه باندې تاوان شوی دی. د پیر بابا کوم بازار چې دی هغه هم په اوبو کې ډوب شوی دی. هلته تاڼه د دلته د بای کلي کوم پل چې دی هغه هم ډیمیج شوی دی او په دغه طرف کې د تلو راتلو لارې مکمل بندې شوي دي. چونکې په دې وخت کې د مواصلاتي نظام چې دی هغه هم در هم بر هم دی، هېڅ قسمه رابطې نه کېږي. په کار ده چې یاره خلک پیر بابا طرف ته مقامي خلک روغ وکړي او دلته په امدادي کاروایانو کې حصه واخلي. ولې چې د سیلابي ریلو د وجې کوم چې بوټي دي، ونې دي او کوم غټه پیمانه باندې سیلاب راغلی دی نو ګیر چاپېره په چاپیرچل کې په ونو کې او په جاړو کې لاشونه نښتي دي او په هغه ریسکیو کول غواړي. تر اوسه پورې مقامي خلک انتهایي زیات په امدادي کاروایانو کې مصروفه دی او ستړی شوی دی. ورسره ریسکیو پولیس اهلکار په کار ده چې د بونیر د نورو برخو نه هم خلک راشي او په دې امدادي کاروایانو کې حصه واخلي.